الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قابل قدر قابل صد احترامات علماء کرام و مسلمانانو، زمونگا جناب شیخ الاسلام مناظری اهل سنة والجماعة مولانا محمد حکیم مظهری صاحب چې په دغه مسله کې تاسو ته کوم وضاحت وکړه او دغه مسله د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کې د نن ورځې دپاره زمونږ د جانب د اهلسنه والجماعت د علماو نه دا مناظر ټاکلی شوي او دوی سره خوا کې ناست جناب مناظر اهلسنه والجماعت سید ایاز علی شاه صاحب د دغې مناظر صاحب معاون مقرر شوي د جانبینو د خوا نه څلور علما په شکل د ثالثۍ باندې چې هغوی به م راولي، زموږ علما به م راځي. جناب مناظر اهلسنه والجماعت مولانا شاه منیر صاحب، جناب مناظر اهلسنه والجماعت برهانی صاحب محترم، او دا شان د خادم العلماء والاولیاء دا خپل نوم پیش کوم غلام حضرت غلام صاحب. د دوی د جانب نه اهلسنه والجماعت د طرف نه مولانا غنی ګل صاحب د طرف نه زمونږ د څلورو علماو نوم په شکل د ثالثۍ باندې پیش شوی. الحمدلله زمونږ علما چې کوم ثالثان و هغوی هم موجود دي، تاسو ته په نظر راځي. زمونږ مناظر د دغې مسلې چې مقرر و موجود دی، زمونږ معاون د مناظر موجود دی، زمونږ کتابونه موجود دي. ټولو ته مونږه اعلانن او جهرن او د چلنج په طریقه باندې مخکې م ویلي، اوس یې م وایو چې الحمدلله اهلسنه والجماعت دا یو حق مسلک دی. د دې چې کوم مسایل دي او هره مسله دوی سره متنازعه جوړه شوې ده، تقریبا 52 مسلو ته رسېږي. دغه ټول مسایلو کې الحمدلله موږ اعلانن فخرن ویلی شو چې موږ په حقه باندې یو او دا یو محضر نه دی چې موږ نن موجود یو، هغه جانب په نظر نه راځي. د جناب شفیع حاجي صاحب اجره ټاکلې شوې ده، 9 بجې ټیم ټاکلی شوی دی، د پیر ورځ ټاکلی شوې ده. هغه د پیر ورځ 9 بجې هغه اجره کې دا علما موجود دي، کتابونه موجود دي، مقابل جانب په نظر باندې نه راځي. او لا زمونږ کسان ګرځېږي هغه خپل مسجد کې هم په نظر باندې نه راځي، هغه چمګاونډ کې هم په نظر نه راځي. ګینې مونږ دا عزم کړی دی که په خپل جومات کې ښکاره شي نو مونږ به هلته پسې ورځو. اگر که د مناظرې محضر دا ټاکلی شوی که هلته یو اجره کې هم ښکاره شي مونږ به ورځو به مونږ راغلي دی پسې، خو هلته هم نشته دی، مونږ کسان لېږلي دي، مسجد کې هم نشته دی، په کورونو کې هم نشته دی. او کېدی شي که تاسو د دغه مناظر چې مجتبی عامر دی وغیره دی کور یا مدرسې ته ورشي نو په دې ورځ به یې مدرسه هم پرېښي، زمونږ پیدا ګمان. معززو ټول دا خبره چې دی تاسو ته وکړه واورئ. یقینا دا اول ځل نه دی، زما عمر ډېر کم، دا علما مشران دي، دی به زمونږ د ډېر محضرونو ته حاضري کړي. زما په دې کم عمر باندې 20 ځایه داسې پېښ شوي دي چې په مختلفو مسایلو دې سره موږ مناظرې ټاکلې دي او هغه محضر کې موږ حاضري کړې ده او مقابل جانب دغسې تښتېدلې لکه نن چې په نظر نه راځي. په وزیرستان مکین په جامع مسجد باندې مناظره وټاکلې شوه، د الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین په دې عظیمه موضوع باندې چې موږ ویل دا د جبر عقیده ده، دی ویل دا د اهلسنت عقیده ده. علما یې حاضر نه شو، ملکانو د وزیرستان د قوم فیصله وکړه، هغه مسجد ته پرېښود، یو عظیم بورډ پې موږ ولیکل مسجد فتح، او هغه دې باندې یو عظیم کنفرنس موږ وکړه په اسبند کې. په اسبند کې د جیر په اسبند کې څه کلونه وړاندې هغلته یو عظیمه مناظرې ته موږ حاضري کړې وه چې بیا د ډي سي پي او د ایس ایچ او د هغه علاقې په حضور باندې په 6 جوماتونو باندې هغوی دا لیکل موږ سره وکړه چې دا خلک به بند وي او د اهلسنه والجماعت علما به وي. نو دا شانته په لالا کلي کې هغلته چې دی مونږ په مسله د توسل بالذوات الفاضله باندې چې مولانا محمد حکیم مظهری صاحب په هغې کې مونږ سره معاون او مناظر د اهلسنه والجماعت د طرف نه زما نوم ورکړی شوی، هغلته هم دوی حاضر نه شو. مولانا صاحب موجود دی، کوم کسان چې دی کې موجود و دغه شان مسله هلته هم شوې وه،
هغه جمعات چې د علما پکې و تفصیل دي نه هغه جمعات زمونږ د سنیانو قبضه ته راغی دا شان په جاله بیلې کې څه کلونه وړاندې په مسله د دعا بعد الجنازه باندې مناظره وټاکلې شو هغه تم دوی حاضری ونه کړل د کم دا یادوم خو زما په کم علم وې زایتا دا فقیر په خپل حاضری کوي او مقابل جانب دا شان ته تفصیل الحمدلله اهل السنه والجماعه یو حق مسلک دی خپل عوام ورونو ته دا تسلی ورکو خپل سنیان ورونو ته تسلی ورکو چار میدان کې وی د علماي کې د مولیان راټینګي کوي کله هم دوی محضر ته حاضر نه کوي لکه چې نن نه حاضر بیا هم نه حاضرېږي او کله چې حق راشي باطل تختی او په اخره کې خپل علماء ته او تاسو ټول ته بشارت درکوم چې د جناب محمد حکیم مظهری صاحب شاګرد پرون 12 بجې د قیلولې په خوب باندې وده او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وحکم کی راضی او هغه ته دا محضر ګوري د مناظره میدان ګوري چې مناظره جوړه شوې ده مولانا سیم موجود دي معاونین او رفقا موجود دي دغه شان صحنه ګوري او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د محضر ترازی د روح په شکل یا مثل د روح په شکل باندې او تسلی ورکي او زیر ورکي ورته چې د فتح مبارک سبحان الله الله اکبر یا رسول الله یا رسول الله زندہ باد دا یو لوی بشارت دی موږ په باندې مسائل ثابتول نه غواړو خدا موږ خپل سنیانو ته ډاډګر نه ده الحمدلله زموږ یقین دی چې موږ په حق باندې یو او بیا په داسې مسله کې جناب مولانا شاه منیر صاحب مبارک اوسم دا خبره عرض کړ چې زه مدرس خپل درس کوم دغه مسایل شغل ما کم کړي هم دی لیکن مسله د میلاد مصطفی وا زما غیرت را پورته شو ما قاضي حاضر کو سبحان الله علماء زموږ عوام اهل السنه والجماعه د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک داغه په علم مبارک داغه په صفات باندې هر قسم چې څوک تعني لګي مونږ بهر میدان کې د خلکو جواب کو او بهر میدان باندې مونږ حاضری کو دا خلک شاته شوی دي الہ العالمین دې کدوې ته د هدایت قابل وی الہ دې هدایت ورته وکي او کله هدایت قابل نه خداوند کریم دې زمونږ د پاک محلي د دې شر پسندونه خالي او پاک وګرځي ما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اخر کې به جناب شفیع صاحب چې د اجرې مالک دی هغه راځي یو څو خبرې وکړي او دا د علاقې ناظر زموږ په خوا کې ناس دی هغه به چې کوم دی د صحنې څخه ذکر کوي چې دې کې کوم اپیل دی پولیسو تکړه دی او بیا پولیس راغلي دي جانبینو په جماعتونو سه اعلانونه وغیرہ وغیرہ آی بدی وي یا هغه بل باچا سے محترم چې هغه ته پرون ضرور جرګې دوی را لګلې دي چې موږ خپل امام شړو په دې شی مسلې نه تیر شي یا دا غي نوړند مولانا غنی ګل صاحب ته یولس جرګې را لګلې دي چې موږ خپل عالم شړو په دې مسلې نه تیر شي خو موږ اهل سنت والجماعه دې مسلې نه ذکر کړی دن کې نو ترڅو عوام خبر دي دې مسلې نه عالم خو به زیزي دې مسجد نو مسجد په پریک دی ولیکن پکار دا و چې نن دوی حاضری کړې وي چې دا مسله عوام تفکر شوی وي دې کې بخیر وي حاضر نشو او لیکل دا چې کم جانب حاضر شو مقابل جانب رانه هغه په پړوي دا واضح دلیل دی د پړوالي دی د شکست دی اوس بتاسو ته د علاقې ناظم سے چې کم ډیس پی او د سی چو داغي سره پرون پر رابطه کې خبرې شوې دي هغه ورته خبرې تاسو ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سما قابل قدر علماء کرام السلام علیکم وعلیکم السلام کما ګرانو مشرانو کرامو د اهل سنت والجماعت علماء کرامو مشرانو لکه څنګه چې تاسو ته مولانا سے ویلي چې یاره دلته یو مناظره مقرر شوی و چې شروع نه خو مونږ ته پته نه و خو په حیثیت د علاقې یو مشر پرون 3 بجې ما ته متعلقه ویډیو ټلیفون وکړ او هغه ما ته دا خبر وکړه چې یاره ستاسو په علاقه کې د شفیع اکبر په حجره کې په 20 تاریخ یعنی نن ورځ په 9 بجې د اهل سنت والجماعت او د اهل حدیثو یو مناظره ده او ما ته موبایل خولو چې سی سی پی ته یعنی زمونږ د دې پولیسو د دې پیښور مشر ته دا میسج راغلی دی چې په دې کې به د دوړو طرفونه ډېر خلک را جمع کیږي چې په هغې کې د مختلف علاقو د سوړیزو د مسیزو د ظرفانه علماء کرام عوام تر 400
او تر مختلفو چې دا څومره علاقې دي دا ټول به راځي او هسې نه چې په دې کې څه حالات خراب نشي. نو ما ورته چې انشاءالله حالات خو به نه خرابېږي، حق به حقي او باطن به باطني. خو بیا ما چې دی نو زما دا کشر ورور شفیع اکبر ته ما ټلیفون وکړو چېرې دغسې څه مسله شته، نو هغه به بیا تاسو ته خپله تفصیلا ووایي چې څه دي هغه مسله چې کومه وه او کوم په هغه دا خبره کړې دا به تاسو ته تفصیل ووایي. هغه هم ولاړ دی. خو زه بیا 5 بجې نه والې بیګا تر 9:30 بجو پورې په دې مسله کې وم. بیا ما سره ډي اس پي هم خبرې وکړې، ایس پي هم خبرې وکړې، چېرې چونکې دا هسې نه چې دې نه څه مسله جوړه شي ده. نو ما ورته دوی سره چې چونکې دوی راته دا وضاحت کړی و چېرې دې کې خو به دومره خلک نه وي او که کوم ویم نو مونږ بیا دننه نه پرېږدو. دا ډېر پرامن طریقې سره وي د هر دغه نه چې دی نو فریق نه لکه اهل سنت والجماعت کسان لکه څنګه چې مولانا صاحب ویلي 4 علماء کرام یو مناظر یو د هغه معاون او دغسې هغوی به هم چې دی نو 6 کسان راغلي او بیا چې څه حق نو به ټولې دنیا ته پته ولګي کیمره به هم راځي او ولس به هم راځي او هر څه به راځي. خدای شته خو لکه هغوی بیا په دې خبره باندې هم همدغه چې راسې نه چې دې نه څه دغه وي نو تر دې پورې چې ما هم د دې خبرې ذمواري وغوښتولې چې الحمدلله مونږ هم د دې کلي یو د دې وطن یو او په حیثیت زمان دا یو مشرولي جوړېږي، زما یو فرد جوړېږي، دا یو ذمهداري جوړېږي چې زه به داسې که هر رنګه مسلې راشي نو زه به ورته حاضر یم. اوس د دې خبرې زه هم دا تصدیق کوم چې الحمدلله زمونږ چې دا کم علماء کرام دي اهل سنت والجماعت والا دا حاضر دي او چې کم هغه نور فریق دی نو هغوی دلته را نغه. دا د دې خبرې زه دلته ګوی ورکوم او انشاءالله دوی ته هم دا یو د خپلو علماء کرامو ته دا یو خواست کوم چې ځکه چې دې کې هغوی بیا 2-4 ځل زمونږ یو باچا صاحب د هغوی به هم تاسو ته بیان وکړي چې 2-4 جرګې هم رالیږلي چې یاره دا مسله چې دا کومه مونږ تاسو سره دا ټیم ټاکلی دی دا لیکل هم کړي دي او دا ویلي چې یاره مناظره به کوو نو لهذا دې نه مونږ وروستو یو به کولې باچا صاحب به تاسو ته خپل بیان وکړي او بس دا مسله هغه کوي او راشي او مونږ د جمعې ته هم پرېږدو. نو مونږ وایو لکه زما دا خواهش دی د علماء کرامو ته مې دا درخواست هم دی که یاره یو سړی میدان ته نه راځي نو زمونږ یو عالم صاحب ویلي چې یاره یو سړی را نه ځي دا هم ستاسو فتح ده، دا زمونږ د ټولو فتح ده الحمدلله. نو هغه د دې خبرې نه رستو شوي دي څنګه چې تاسو عالمانو کرامو وویلي او ستاسو دلته راغلي الحمدلله دا ستاسو فتح ده هغوی رانغه او بیا هم تاسو ته دا خواست کوو چې خیر دی لکه زمونږ استاد ویل که چې هغوی رانغه هلته هم ورځو نو چې یو سړی تاله نه راځي نو بیا خیر دی دا درته سوال او منت کوو چې بس هغه جمعې کې هم څوک نشته دی نو هلته هم مو ورځئ. او دا زما بیان و ستاسو د ټولو ډېره مهرباني ډېره شکریا چې تاسو دلته راغلئ ښه پرامن طریقې سره خپل د قال الله قال رسول په دغه باندې راغلي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مینه باندې راغلي نو د هغه د مینې دا یو خواست درته کوم چې دا ستاسو فتح ده بس نورو ځایونو ته مه ځئ. دا خواست باچا صاحب هم راغلی چې چونکې ده سره هم دا دغه شوې ده دله جرګې شوي دله راغلي نو باچا صاحب هم بیان کړي دا شی